मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाह पनुम द अल्लाह चाम मेहरबान दे और ख़ास मेहरबान दे या ढेर ज़्यादा मेहरबान दे और बेहद रहम को उनके दे। शुरू कौम अलिफ लाम मीम सूरतुल बक़रा शुरू शो मदनी सूरत है। शेख लिखी व मुख्तसर तफसीर अहसनुल कलाम के दी सूरत त बक़रा ज़गवाई चदे के द बक़रे यानी ग़वा वाक़या बयान शवे दा। په حدیث کې د دې دا خاص فضیلت راغلی دی چې په کوم کور کې د دې صورت تلاوت کیږي کنه دا کور نه شیطان تختی. صحیح مسلم حدیث 780. سورۃ البقرہ نمونو کې دا نمونه نقل دي. دې صورت ته فسطاط القرآن فی یو ټکی والا فی سین فسطاط طوا خیمه کنه صنام القرآن سین سره صنام کوب توي کوبو او ختم لا کوبي کنه او زهرا هم ویل شي زهرا زی و چرګه ګل ګلاب ته ویل شي. د فسطاط معنا شیخ لګي لوی خیمه او صنام معنا لوړ زی کوب اوچت زی ته وی کنه کوب او زهرا معنا د پړکی دن کې. ٹھیک شو رب دماغ کې سره وی په دې طریقه ده درې ربطونه لیکلي درې آسان ربطونه دي. چونکہ مخ کی صورت کے اجمال مختصر خبر ہے کنا نہ داغی صورت تپارا داغ تفصیل دے داغ دپارا تفصیل دے داغی صورت تپارا دویم الت د ہدایت غختنا و اهدنا دلتا د ہدایت بیان دے هدل للمتقین شروع بوشو بسے کنا. دریم ربط دادے التے وچی ایاک نعبدو ایاک نعبدم یواز استا عبادت کو دبل چان کو دلتا توحید فی العبادت اثبات برتا کی شروع بو کی یا ایوہ الناس عبدو آگے سرے تڑی دعویٰ دا صورت کی لکی جی توحید بدی صورت کے ثابتی دا یو بحث با دے باندی کی اللہ لبا یو والی ثابتی رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم ثابتی جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی په وخت ضرورت جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ لازم ملزوم دے دوڑا. اجمالی خلاصہ آغدا سی لکی اجمالی خلاصہ یعنی لنڈا خلاصہ اول قرآن تا دعوت تے خواہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا دعوت تے قرآن تا بیا دا قرآن مقصد تا آغی تے اشارہ دا توحید یا درستو یا ایوہ الناس عبدو. بیا د خلافت ضرورت او دا غد بقا د پارا اوامر و نواهی پس قال ربک انی جان فی الارض خلیفہ بیا اوامر و نواهی د غیا بنی اسرائیل ادوارو کے ذکر کی گئی اوامر و نواهی او په صحیح خلافت باندې خاص نامونه غ ذکر دی چې بنی اسرائیل وکړه صحیح خلافت کو الله ولا مشری ور کړه و دینی انعامات په کېدل کنه. بیا ته خلافت ولې لړو بیا د بنی اسرائیل 50 قباحتونه او خبائث ذکر دي چې دغه داغي د خلافت د زوال اسباب دي. 50 قباحتونه چې خلافت ته ولې لړو وجه دغه دي. نبی با د خلافت د قیام د پاره تهذیب الاخلاق خپل اخلاق مهذب کا ځان صحیح کا کور دن نو بار سم کا اور سیاسی انتظام امور تہذیب الاخلاق پسے کامولی کا سیاسی انتظامی امور اور تدبیری منزل امور ذکر تدبیری منزل د کور د سمولو احکام با ذکر کی چې خپل کور جوړ کا کور والو تربیت ہو کا د بچو تربیت ہو کا نشے تماشے ختم کے پکور کے خرچہ شوروں کا پکور کے پاغی باندھے اور سارا قتال و حجم ذکر دے دے پسیری کے اجمالی خلاصہ کے اور په آخر کې د خلافت د مضبوط والی د پاره انفاق فی سبیل الله ذکر دی
قتال حج ذکر دی او بیا آخر کې د خلافت د مضبوط والی د پاره انفاق فی سبیل الله ذکر دی. دلته چې تدبر قرآن وګورئ که نه بالکل همداسې خلاصه به وي پکې ښه. تدبر قرآن دغه 75 او 72 خواوشا کال کې لیکلی شوی هغه زوړ دی هغه همداسې خلاصه به لیکي داسې رنګ به دغه کې هم غالب وي تفهیم القرآن کې. دا خو دی اجمالی خلاصه لیکلی تفسیری خلاصه هغه داسې ده دا د دې اصل خلاصه ده فکر حسینی. دې صورت کې سلوري سیری سلور غټه چپټرې بابونه په دې کې جوړي سلوري سی ته مونږ وایو. بیا اوله چې کوم حصہ دی کې سلور بابونه دي دا به لنډه خلاصې وایو. اول باب شلم آیت پورته دی دې باب کې سری شلو آیتونو کې سری لنډه خلاصه. دې باب کې دا الله د کتاب درې صفاتونه اب شروع کې ذکر کی ها ذالک الکتاب لا ریب فیه کتاب د خلوی شان والی کتاب دی لا ریب فیه شک نشته پته کې هدایت ته متقیان د پاره. اول بګه دا غدرې خبره. بیا د مؤمنانو 5 صفاتونه چې د کتاب منی او د صورت داوا منی دا غي جزاګانې او بدلی ذکر دي. اولئک هم المفلحون کنا اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. بیا د کافرانو چې دا کتاب نه مني او د دې صورت دا داوی نه مني 3 بد صفاتونه او دا غي سزاګانې هغه ذکر دي ښه. بیا بسې هغه د منځني سړي ذکر دی چې نه پورا خوا دی نه پورا دی خوا دی. منافقینو 15 بد صفاتونه او د هغې سزاګانې هغه ذکر دی. په آخر کې مثالونه ذکر دي. دا د اولنی باب شلم آیت لنډه خلاصه وه. الف لام میم د دې معنی کې به هم داسې وي چې الف لام میم شیخ لیکي مختصر حسن الکلام کې دې ته مقطعات ویلی شي. مقطعات مونږ ته به درس کې وی شیخ په فرمایل چې دا قطع ټوټو کې ویلی شي که نه ته خدا نه وی چې علمو یا وی چې المیمو الف لام میم ټوټو کې ویلی شي الف ځان له لام ځان له میم ځان له که نه ځکه ته مقطعات ویلی شي. اکثر علماء د متشابهاتو نه ګڼي. متشابهات څه مطلب چې علم او حقیقت یوازې الله ته معلوم دی خره د حروفو نبی روړی سیدی ولې راوړي ولې دی دا ټکي ذکر کړي ولې دی حکمت دا دی چې په دې الفاظو کې د قرآن په معجز والی باندې تنبیه ده څه مطلب چې دا کتاب د او حرفونو نه جوړ دی چې د خلکو کلام ته جوړیږي. خلک چې کومې خبرې کوي که نه ټکي تر څه نه جوړ دی حروفو نه جوړی که نه دا ټکي هم د هغې نه جوړ دی د قرآن ده. خو بیا هم دی د دې قرآن په شان کتاب نشي جوړولی. دلته بیا ابن کثیر هغه دا لیکلي دي ابن کثیر او نورو چې حروف مقطعات د قرآن کریم د 29 سورتونو په سر کې راغلي. شیخ حواله نه ده ورکړه خو د خپل مطالعې په زور وایم دلته لیکلي دي بلا حواله دا خبره ده د 29 سورتونو په شروع کې راغلي دي او د تکرار په ختمولو سره 44 حرفونه ته جوړیږي. 44 حروف ته جوړیږي نه ټول چې جمع کې کنه الف لام میم دی نون دی قاف دی کاف ها یا عین صاد دی کنه هغه ټول لا جمع کې کنه 44 حروف وګي هغه تکرار ته حذف کې. بیا وسیلی کې چې د حروفو د ټولو تجویدی صفاتونه پکې سنا سه حصہ شته ده. الف لام میم دغه خدای وضاحت مختصر کې دا لیکلي دی کې ډېر بحث بیا شیخ کړي په تفسیر حسن الکلام کې 1400 نسوا اقوال پکې جمع کړي دي. دې باندې مختصر رڼا ما دوره کې اچولې و چې څوک تفسیر کوي څوک نه کوي اج څوک کې نه څنګه تفسیر کوي هغه کې شته شروع کې شته پدې کې هغه درس به زمونږ بیزاوی استاد هارون صاحب مولانا هارون صاحب ډاکټر و زمونږ استاد د بیزاوی هغه باغړ په زور او شور سره ګډ شوق سره اما دا غي نه غلي کېلو
ذالک الکتاب دا عظیم کتاب دے لوی شان والے کتاب دے لا ریب فیہ پدې کې شک نشتا پدې کې چې دا عظیم کتاب دے شک نشتا پدې کې چې دا د الله طرف دے هدن دا هدایت دے للمتقین دا متقیانو دا پارا دې آیت کې ترغیب دے قرآن طرف ته قرآن مجید طرف دا ترغیب دے ترغیب معنی چې شوق پیدا کا محبت پیدا کا قرآن سره دازده کا ګوره دا ډېر لوی کتاب دی ګوره ښه دا معمولی کتاب نه دی دا ډېر لوی شان والی کتاب دی ترغیب محبت ته وایي که نه شوق پیدا کول ترهیب چې چرګې هي شي بیا یارې ته وایي دې آیت کې قرآن ته ترغیب دی او دغه درې صفتونه ذکر کړي د قرآن درې صفتونه یو دا صفت چې دا ګوره پوره کتاب دی څه نیمګړی او بونډې کتاب نه دی چې خبره پکې نیمه او یا پکې سړی تشفی نه کېږي نه دا پوره کتاب دی ښه برابر پوره کتاب دی دویم دا لا ریب فیه دا چې هیڅ شک نشته پدې کې چې دا منزل من الله دی ها دا پکې ولیکه ځان سره دا دې کې نشته غوځه تا ته ویم نورو تفاسیرو په زورو ابل دا چې دا پوره هدایت ته ها هدایت کامله دی پوره هدایت دی ته چې دا کتاب وې کنه ان شاء الله تعالی الله هدایت ترسي ته نور کتابونو پسې بیا منډه نه وي دا مطلب نه چې دا حدیث نه ګوري حدیث هو د قرآن تشریح ده الله ولی هغه سبیل شیخ نه دی هغه هم دا هغه زین نه دل شي حدیث کم نه چې قرآن راغلی دی څنګه ته په دې ډول بیانس کې طرفګنی او دشمنی جوړه کنه دا پوره هدایت ته ښه معنی څه ده یعنی هغه څوک چې د تقوا د لارې اراده لري نو دا کتاب یې ورته ښیي تقوا به ته دی ښیي او چا چې دا لار موندلې ده دا کتاب یې په کلکي او په خواله ورکي هدایت چا وموند تقوا چا وموند دا کتاب په هغه باندې بیا کلکي او په خواله ول ورکي ریب دا هغه شک ته وی ریب او شک کې فرق دی کنه ریب هغه شک ته وایي چې تهمت او انکار ورسره ملګری ښه تهمت بدنامه انکار پکې هغه شک دی د شک هغه قسم دی ریب کنه لږ زورور دی دا شک نه کنه چې تهمت او انکار ورسره ملګري اهم الفاظ پکې دغه دوی تهمت او انکار ورسره ښه اته شک نه دی شک هم دی کو شک کو کنه قرآن کې شک کو خو ریب دلته ریب ویلې ولې کله کله به تهمت لګو چې د ځان نه جوړ کړی دی مړه هغه سړی نه زده کړی دی مړه کله به وی لیکلې دی کله به وی املا کېږي وته هغه شیزونه مراد دي که نه دلته شیخ وي چې شک مراد دی خو د ریب نفي ځکه وشوه چې مخالفینو به د ده په باره کې قرآن په باره کې هغه شک کو چې تهمت او انکار به ورسره ملګري وو تهمت او انکار ها پیغمبر به بدنامي لګوله مړه دا وته هغه لوار ښي د هغې کسانو سره کینی پاسې یهودیانو سره ناغي وته ښي لا ریب فیه هدى للمتقین متقین د متقی درې درجې د شیخ لیکي اول چې د هر قسم شرک او کفر نه ځان ساتي دا متقی دی ښه د هر قسم شرک او کفر نه ځان ساتل دا تقوا ده دا اوله مرتبه ده ښه دویم مرتبه د تقوا دا ده چې د دین په حکمونو عمل کوي د دین په حکمونو عمل کی او د منع کړی شو کارون نه ځان ساتي چې د څه نه الله منع کړی نه هغه نه کول دا دویمه مرتبه ده دا ضروري ده د دویمه درېیم مرتبه څه ده د تقوا د متقي چې د دغو سره سره د شبهاتو نه هم ځان ساتي شبهاتو نه اعتراضونو نه شبهه به راځي بعد ټیم اعتراض راشي په دین باندې که نه یره چې دې ځای زه پوه نه شم دلته دا وي اولته هغه وایي یره زه د عالم نه تپوس کوم چې د دې څه مطلب دی هغه ټیک دی خو دی به دین کې شک نه کوي دله به جواب ورکولی شي تسلي بخه شو خو دا نه که د جواب میلولی شو دی کافر شي داسې مه کوه اندې درې واړو حالتونو کې اوله درجه کې چې د شرک نه او کفر نه ځان ساتي دویم دا چې دین حکمونه مني جسې ورته ویلي هغه کوي جسې ورته مه کوه هغه نه کوي او شبهاتو نه ځان ساتل د درې واړو حالتونو کې دا متقی چې دی په دې درې واړو حالتونو کې د قرآن هدایت ته محتاج دی د قرآن نه د خلاصي نشته ښه
دا دوه ایتونه ډېر دي به تاسو هم ناوخته شي بیا ورته وګوره چې پوهې کم پې الف لام میم الف لام میم داسې به وایو دې ته حروف مقطعات وي علما یې د متشابهاتو نه ګڼي حکمت یې دا دی چې د قرآن په معجزوالي باندې تنبیه ده 29 سورتونو سر کې راغلي 14 حروف تهجیبه کې بلا تکرار هغه راغلي دي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین ذالک الکتاب دا الوشان والکتاب د عظیم کتاب د استامخ د چې پروت ګورې دا معمولی کتاب مګڼم لا ریب فیه پد کې شک نشتا هدی للمتقین د پرهیزګارانو د پاره هدایت ته اول آیت کې زو تحدی وکنه تحدی و چیلنج قرآن ته دویم کې سری ترغیب دی قرآن ته قرآن ته ترغیب دی درې صفات ذکر کړی دي داغه د قرآن مجید درې صفات ذکر کړی دي چې دا پوره کتاب دی ذالک الکتاب الکتاب دی داخه دا الکتاب دی ابل لا ریب فیه دې کې شک نشتا بل هدی للمتقین دا پوره هدایت ته شک پدې کې نشتا خلق به کوي تب شکونه نه کوي هدایت سمانا څوک د تقوا د لارې اراده لري کنه دا کتاب یو تخیم نه ریب هغه شک ته وي چې هغه سره تهبت او انکار ملګری او متقین د متقی درې درجه اول چې د هر قسم شرک او کفر نه ځان ساتي دویم چې د دین په حکمونو عمل کې او د منع کړی شو کارونو نه ځان ساتي دریم چې دغه سره سره د شبهات نه ځان ساتي ندرې واړو حالتونو کې متقی قرآن هدایت ته محتاج دی سبحانك اللهم